بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 163 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله شروع. په افعال عامله کې افعال ناقصه به ان شاء الله نن وایو. مونږ افعال ناقصه داسې افعال ته وایي د فعل دوه قسمه، یو ته فعل تامه وایي، یو ته فعل ناقصه وایي. فعل تامه هغه فعل ته وایي چې صرف د فاعل په فاعل باندې خبره پوره شي، او فعل ناقصه داسې فعل ته وایي کنه چې هغه صرف په فاعل نه پوره کیږي، یعنی هغه ته د خبر هم ضرورت وي. فعل تامه چې دی هغه ته مخې ته صرف یو فاعل وي، لکه ضربه زیدون، بس خبره پوره شوه، زید وخلو کړه، ټیک شوه، خبره پوره شوه، دې ته فعل تامه وایي. ټیک شوه. دویمه خبره افعال ناقصه هغه فعلونو ته وایي چې دا په جمله اسمیه داخلیږي، لکه مبتدا او خبر باندې داخلیږي. افعال ناقصه چې څومره دي په نحو میر کې 17 لیکلي، 19 او په دې علم النحو کې 14 لیکلي دي. بهرحال چې هر څومره وي، که 19 دي او که 14 دي، نو دا ټول په مبتدا او خبر داخلیږي. نو دا مبتدا چې دی کنه د افعال ناقصه د مبتدا نه خپل اسم جوړ کی او هغه خبر نه خپل خبر جوړ کی، نو بیا هغې ته موږ وایو چې دا د فعل ناقص مبتدا چې ده ته بیا موږ وایو دا د فعل ناقص اسم دی، او دا خبر د فعل ناقص خبر دی. نو دا فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شي. ټیک شو، ترکیب دغه شانتي وي. نو انشاءالله دغه باره کې ما ډېر آسان کوشش زه کوم چې زه په کتاب کې کوم مشکل خبرې هغه هم زه ډېر آسان کم، مختصر هم کم او آسان هم کم، چې طلباو ته پوهېدل پې آسان وي. نو افعال ناقصه داسې افعالو ته وایي، افعال ناقصه داسې افعالو ته وایي چې صرف په فاعل نه پوره کیږي، په فاعل نه پوره کیږي، بلکې د یو بل جز یعنی د خبر محتاج وي. دا افعال ناقصه دا صرف په یو فاعل نه پوره کیږي، دته د یو بل جز یعنی د خبر ضرورت وي. دا افعال ناقصه د خبر محتاج وي، دا د خبر نه بغیر نه پوره کیږي، ځکه خو ورته فعل ناقص وایي. فعل ناقص ورته ځکه وایي چې دا په یو اسم نه پوره کیږي، دته د بل اسم هم ضرورت وي. ټیک شوه، ځکه ورته افعال ناقصه وایي. ټیک شوه. بیا یو ځل وګورئ، افعال ناقصه داسې افعالو ته وایي چې صرف په فاعل نه پوره کیږي، بلکې د یو بل جز یعنی د خبر ضرورت وي ورته، یا د خبر محتاج وي، ځکه ورته افعال ناقصه وایي. د دې افعال ناقصه عمل دا وي، د عمل څه وي؟ عمل یې واوره چې په جمله اسمیه داخلیږي. ما تاسو ته وي جمله اسمیه مبتدا او خبر ته وایي، مبتدا او خبر دا جمله اسمیه وي. نو دا افعال ناقصه په جمله اسمیه داخلیږي، او مسند الیه یعنی مبتدا ته مسند الیه وایي. نو مسند الیه له رفع ورکوي، یعنی مبتدا له رفع ورکوي، او مسند یعنی خبر له نسب ورکوي. خبر چې کنه هغه مبتدا او خبر دواړه حالت رفع کې وي، نو مبتدا هم په هغه حالت رفع حالت کې پاتې شي، او هغه خبر چې وي هغه نسب ته واړی. دا افعال ناقصه چې کم اسم لرفع ورکوي، دا افعال ناقصه چې کم اسم لرفع ورکوي، هغه اسم ته د دې افعال ناقصه اسم وایي، هغه اسم ته د دې افعال ناقصه اسم وایي. او کم اسم له چې نسب ورکوي، هغه اسم ته د دې افعال ناقصه د دې افعالو خبر وایي. لکه خالد قائم، خالد مبتدا، قائم خبر، یا خالد مسند الیه، قائم مسند، مسند الیه، دا جمله اسمیه خبریه شوه. نو دا خالد وګوره دام مرفوع دی، قائم ته وګوره دام مرفوع دی. نو چې کله په دې باندې فعل ناقص داخل شي کنه، فعل ناقص، نو بیا د دنده ګورئ دا خالدون په دقه حالت رفعي حالت کې پاتې شي، او دا ناقصون چې دی د دا رفع ختمه کی. نو ګورئ خالد قائمون نه کان خالدون، وګورئ دا کان فعل ناقص دی، دا د خالدون او قائمون باندې داخل شو، یعنی خالدون او قائمون نه مخکې ولګېدو. نو دا خالدون خو مغه حالت رفعي حالت کې پاتې شو. دې فعل ناقص دا خبر چې وکړه، خبر دلته قائمونو، نو اوس فعل ناقص د وجه نه دا قائمان شو، دله نسب ورکو. ٹھیک شو. نو دا فعل ناقص چې دی، فعل ناقص څومره افعال ناقصه چې دي، دا د مبتدا له رفع ورکوي په خپل حالت یې پرېږدي، او دا خبر چې کنه د نسب ورکوي. او دا افعال ناقصه 14 دي په دې علم النحو کتاب کې 14 دي، یعنی نحو میر کې 19 دي، 17 دي. نو هغه 14 دا دي. ګورئ جی، کانه، سواره، اصبح، اضحى، امسا، ظل، باتا، ما برحا، ما داما، من فکا، ما زالا، ما فتئا او لیسا. نو ګورئ جی د دې معنی زده کوي. د کانه معنی ده اردو کې وایي تھا، مونږ وایو وو. خالد قائم، خالد ادریدو والا دی،
او کان خالد قائما خالد ولاړو، خالد کړه تھا. ٹھیک شو. او سواره د سواره معنی ده شو، د کان معنی ده وہ یعنی اردو کې وایي تا، او د سواره معنی ده شو اردو کې ہو گیا. د اصبح معنی ده سحر وخت کې وشو. د اضحى معنی ده د چاشت په وخت کې وشو. چاشت وخت د سهارې لسونه 11 پورې ټایم دقې ته د چاشت وخت وایي. امسا ماښام ټایم کې وشو. زوله معنی ده ټوله ورځ مسلسل پوره ورځ کې اکار وشو. لکه خالد کاتب، خالد کاتب دی لیکلو والا دی، نو ته د ده نه مخکې زوله ولګوه. زوله خالد کاتبا، خالد پوره ورځ لیکل کول، نو زوله معنی ده پوره ورځ. باته معنی ده پوره شپه، لکه باته خالد نائما، خالد پوره شپه ودو. ما برحه د ګورئ د ما برحه، ما دامه، من فکه، ما زاله او ما فتئه. د دې ټولو معنی ده مسلسل یا همیشه، مسلسل وو یا همیشه وو، دا د دې معنی ده. او د لیسه معنی ده نشته. او یو بل پکې دی ما دامه. د مثال کې دا ما دامه راغلی دی ځکه د کتاب کې خو دا ما دامه نه دی لیکلی، دا د ما دامه شته. ٹھیک شو. د دې ما دامه معنی پکې دغه نه دی جي، دا ما دامه به دلته نه راوباسو. د دې معنی ده کله پورې چې ما دامه د اردو کې وایي جب تک. ٹھیک شو. نو جب تک دا د ما دامه معنی ده. مونږ پښتو کې وایي کمې پورې چې کم وخت پورې چې. ٹھیک شو. نو دا د ما دامه معنی شوه. دې ټولو ته فعل ناقص وایي. ٹھیک شو. او مثالونه ګورئ دا دی، دا اصل کې دی زید قائمون. د دې کانه د وجې دا زید قائمن شو، د مبتدا د خبر له نسب ورکو. نو د مونږه ترکیب به داسې کوو، کانه فعل ناقص، زید د کانه اسم، او قائمن د کانه خبر. کانه د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه. ګورئ کانه فعل ناقص. ٹھیک شو. دا زیدون د کانه اسم، قائمن د کانه خبر. نو کانه فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره، کانه فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. دغه شان د دې ټولو مثال دی. ګورئ زید قائمون معنی ده زید ولاړ دی. کان زید قائما معنی ده زید ولاړ وو. سوارت توینو خزفن. توین خټې ته وایي، خټه. مونږ چې دا د خوره کې اوبه واچو او خټه دې جوړه کړو هغې ته توین وایي. او خزفن معنی ده دا خټه چې وچه شي او هغه ټیکرې غوندې ته جوړې شي هغې ته خزفن وایي. نو سوارت توینو خزفن، دا اصل کې دی اتوینو خزفون چې خټه دا ټیکرې دی، خټه ټیکرې ده. نو دلته اوس ګوره سوارتوینو خزفن، خټه ټیکرې شوه. سواره معنی ده شوه. ٹھیک شوه. اوس ګورئ زید غنیون، زید مالدار دی. اوس دا اصبح فعل ناقص ته مخې ته راولګېدو. نو اصبح زید غنیا، دا اصبح فعل ناقص. دغه شان دا سواره فعل ناقص، اتوینو د سواره اسم او خزفن د سواره خبر. سواره د خپل اسم، سواره فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه. بیا اصبح زید غنیا، زید سحر وخت کې غنی شو، مالدار شو. زید سحر مالدار شو. سحر یعنی سار صبح. ٹھیک شو. زید سحر کې مالدار شو، یا سحر وخت کې مالدار شو، یا سحر مالدار شو. درې وانه معنی ته کولی شي. نو اصبح فعل ناقص، زید د اصبح اسم او غنیا د اصبح خبر. اصبح فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. اضحى زید حاکما، دا اصل کې زید مبتدا حاکم خبر. نو زید حاکم دی، بادشاہ دی.
نو تبا اوس د نمخ کې فعل ناقص ولګوا نو دا زید وقع حالت رفعی کې پرې خودو خبر چې حالت رفعی کې هغه حالت نسبی ته کو دي اصحا فعل ناقص نو دا اصحا فعل ناقص د وجه نه دا د معنا شو چې زید د چاش وخت کې حاکم شو بادشاہ شو زید چاش وخت کې بادشاہ شو زید چاش وخت کې بادشاہ شو نو اصحا فعل ناقص زید د ازحا اسم او حاکما د ازحا خبر ازحا فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شو امسا زید قائما زید ولال دی زید قائم معنا ده زید مبتدا قائم خبر دا دوانه حالت رفع کې دي زید څنګه حالت رفع کې ده د قائمون هم حالت رفع کې ده مخکې ته امسا ولګیدو نو امسا زید قائما زید قائمون معنی زید ولال دی امسا زید قائما ماخام وخت کې زید ولال وو یا ماخام وخت کې زید ولال وو ټیک شو دا معنی شو ماخام وخت کې زید ولاړو ټیک شو یا ماخام زید ولاړو زید ماخام ولاړو ټیک شو خجی اوس ظل بکر کاتبا ظل معنی را پورا ورځ نو بکرون کاتب معنا را بکر لیکلو والا دی بکر د چانوم دی او کاتب معنا را لیکلو والا کاتب لیکنے والا ٹھیک شو نو بکرون کاتبون معنا را بکر لیکلو والا دی اوس دغه مخکې ذل ولګینو نو ذل بکرون کاتبن دا کاتبن دا د ذل د وجه شو دا اصل کې کاتبون ٹھیک شو دا بکرون مبتدا کاتبون خبر نو دا خبر حالت رفع کی وی نو دا د ذل د وجه حالت نسب تر راوړیدو نو د دې ترکیب مقشن دی ذل بکرون کاتبن معنا دا بکر پورا ورځ لیکل کول بکر پورا ورځ لیکل کول نو ذل فعل ناقص بکرون د ذل اسم کاتبن د ذل خبر ذل فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شو ها بات خالد نائما خالد نائم معنا دا خالد اوده یا اوده کېدو والا دی خالد اوده دی یا اوده کېدو والا دی ښه اوس د ده نه مخکې بات ولګوه نو دا نائمون چې دی دا د دې باته د وجې نائمن شو نو دا به شي بات خالد نائمن خالد پوره شپه د باته معنا ټوله شپه یا پوره شپه ته چې څنګه معنا کې خالد ټوله شپه اوده خالد ټوله شپه اوده ښه اوس وګوره اجلس ما دام زید جالسا اجلس دا فعل دی او دی کې انت ضمیر فاعل دی ٹھیک شو دا ترکیب زه کوشش کوم چې څونه آسان کوم زه پکې دغه نه وایم چې یاره انت ضمیر مرفوع محلا دا فاعل شو دا خبرې پکې نه کوم دا لږ مشکل کېږي انشاءالله په دې باندې به بیا پوه کړم دا مشکل ترکیبونه چې یاله دې کې دا فاعل چې دا انت ضمیر دی دا مرفوع محلا دی یا مرفوع لفظا دی دا څه جوړیږي نو انشاءالله هغه په دې باندې بعض د دې کتاب نه پس د دې کتاب چې څومره مثالونه دي هغه ټول مثالونه به بیل یو ترکیب دپاره یو ترتیب جوړو انشاءالله چې ټول ترکیبونه به په دې باندې کوو نو اجلس ته کښېنه اجلس په دې کې انت ضمیر فاعل دی نو اجلس فعل فاعل مادام فعل ناقص زیدن دا د دې مادام فعل ناقص اسم او جالسا د مادام فعل ناقص خبر ته کښېنه جب تک اردو کې مادام معنا ده جب تک اجلس معنا ده ته کښېنه کمې پورې چې موږ پښتو کې وایو کمې پورې چې اردو کې وایي جب تک کمې پورې چې زید ناست وي تم کښېنه کمې پورې چې زید ناست وي تو بیٹھ اردو کې وایي تم بیٹھ یا تو بیٹھ جب تک زید بیٹا رہے کمې پورې چې زید ناست وي هغې پورې تم کښېنه کمې پورې چې زید ناست وي هغې پورې تم کښېنه دا د دې معنا ده نو اجلس فعل فاعل اجلس فعل فاعل مادام فعل ناقص زید د مادام فعل ناقص اسم او جالسا د مادام فعل ناقص خبر مادام د خپل اسم او خبر سره مادام د خپل اسم او خبر سره دا جمله فعلیه خبریه دا د اجلس لپاره مفعول به شو نو اجلس فعل د خپل اسم د خپل فاعل اجلس فعل امر د خپل انت ضمیر فاعل او د خپل مفعول سره د خپل
مفعول سره دا جمله فعلیه انشائیه شو. جمله فعلیه انشائیه کې ګوره انشائیه ورته ځکه موږ وایو، خبریه ورته ځکه نه وایو چې دې کې امر دی، امر نه شروع شوی. نو امر دا د انشاء چې کوم لس قسمونه دي، امر، نهي، استفهام، تمنی، ترجیح، عقود، قسم، تعجب، دا کوم خبرې وي، ندا وغیره، دا لس قسمونه دي د امر. نو هغې کې دا اجلس هم دی. ټیک شو، دا خو دا شوه. ما برح خالد نائما. ما برح د ما برح معنی ده همیشه یا مسلسل. ٹھیک شو. ما برح خالد صائما. خالد صائم معنی ده خالد روجه نیولې. خالد روجه نیولې. اوس یې دنه مخکې ما برح ولګې نو خالد مسلسل روجه نیولې یا خالد مسلسل همیشه روجه نیولې. ٹھیک شو، مسلسل روجه نیولې. منفک مانم د مسلسل یا همیشه. وحید عاقل. وحید عاقل دی. وحید عاقل. وحید مبتدا، عاقل خبر. نو وحید نمخ کې منفک کو لګیدو. منفک وحید عاقلا. هغه عاقلون چې خبر چې څنګه مرفوع کنه هغه نسب توالو عاقلا شو. نو منفک وحید عاقلا. وحید همیشه عقلمند وو یا همیشه یا مسلسل عقلمند دی. وحید همیشه یا مسلسل عقلمند دی. نو منفک وحید عاقلا. اوس د منفک فعل ناقص، وحید د منفک اسم او عاقلا د منفک خبر. منفک د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه. دقه شان ما فتح مانم د همیشه یا مسلسل. سعید فاضلا. سعید فاضل دی. فاضل معنی دا چې درس نظامی مکمل پوره کړی دا نو هغه ته موږ فاضل وایو. فارغ ویل دا خبره نه ده. فاضل معنی دا چې الله فضیلت ورکو، نو د علم فضیلت ول الله ورکو، نو ځکه وایي سعید فاضل. سعید فاضل دی، الله دا فضیلت ورکړو. سعید فاضل، سعید فاضل دی. نو د دې مخکې ما فتح او لګوه نو دا فاضلون چې هغه فاضلن کو. ما فتح سعید فاضلا. سعید همیشه فاضل دی، همیشه یا مسلسل فاضل دی. ما زال بکر عالما. بکر عالم معنی بکر عالم دی. بکر عالم معنی بکر عالم دی. ما زال بکر عالم. بکر مسلسل عالم دی یا همیشه عالم دی. لیس زید قائما. لیس معنی اردو کې وایي نهي، موږ وایو نه. نو زید قائم و معنی ده زید ولاړ دی. لیس زید قائم، زید ولاړ نه دی یا زید نه دی ولاړ. زید نه دی ولاړ. نو د لیس فعل ناقص، زید د لیس فعل ناقص اسم او قائما د لیس فعل ناقص خبر. لیس فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله فعلیه خبریه شوه. د دې اول نمبر چې کوم ترکیب کړی دا تر د 14 نمبر پورې څومره د افعال ناقصه چې دي د دې ټولو ترکیب عمدقه یو شانتې دی. صرف دا اجلس والا چې دا پکې لږ بدل دی. اجلس فعل فاعل، مادام فعل ناقص، زید د مادام اسم او جالسا د مادام خبر. مادام فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره دا د اجلس فعل امر د پاره مفعول به شو. ٹھیک شو. نو اجلس د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه انشائیه شو. بس دا نور چې څومره اولنې ترکیب مې کړی دی دغه ترکیب دا ټول د دې ټولو مثالونو دی. نو دا د افعال ناقصه ترتیب هم وی مکمل د هغې تعریف هم وکړو، د هغې عمل هم بیان کو، د هغې مثالونه هم وکړه او د هغې ترکیب طریقه مې هم درته وښوده، ترجمه مې معنا مې وویله چې معنا کې څه د تبدیلي راځي د فعل ناقص سره په جمله اسمیه کې او ترکیب به یې کومې طریقې سره. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.